السلام علیکم ټول ملګرو ته سلام. امید ده ښه به وي. ملګرو دا ویډیو کلیپ د سره جوړوم چې کوم فیسټیول روان دی د چمکني په ایریا کې. خو د ظهیر صاحب دا یو شعر دی، وایي د ښار د بربادۍ کې سمه وکړه تا ونه کړه، د ستړي زندګۍ کې سمه وکړه تا ونه کړه، ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه، د کام د ازادۍ کې سمه وکړه تا ونه کړه. ملګرو یقینا چې کوم فیسټیول روان دی هغه دپاره ملګرو تیارې روانې کړي دي، ډېر زیات محنت یې کړی دی، کال نه ورباندې لګیا و. خو نن د علماو چې کوم مایوس کون سټیټمنټ مو وکتل، یقینا موږ ډېر خفه شو، په هغه باندې موږ ته ډېر خفګان وشه، ډېر دک وشه. نه صرف زه دا وضاحت کول غواړم چې مفتي صاحب یا نور چې کوم علما دي پکار دا دی چې دا د علاقې په ترکیه کې یو خپل کردار ادا کړي، یو کردار ولوبوي چې ته د علاقې ته ویزیټر نه درځي، د علاقه په ترکیه څه وکړي. علاقه چې خلک ونه ګوري، د دې محرومیانو خلک ونه ګوري، نو د علاقه په ترکیه څنګه کوي؟ علاقه اعلی ترقي کوي چې د علاقه هایلایټ شي، د دې محرومیانې هایلایټ شي. دلته ایجوکیشن نشته، دلته روډ نشته دی، د علاقه ډېره حسینه دی، خو هغه فیسیلیټیز نشته چې کومې دغې علاقې ته ضرورت دی. یقینا د مفتي صاحب یا د علماو چې کوم سټیټمنټ و موږ ډېر زیات مایوس یو، ډېر ورباندې خفه یو. نو موږ یې چې علماو داسې مخکې چې کله انجوګانې به راغللې دغو خلکو به موږ ته دا فتواګانې جاري کولې چې یاره دا انجو تاسو مه کوئ، کفر کېږي، تاسو اسلام نه بهر کوي، تاسو دا کوئ. بیا چې موږ وکتل دا انجوګانې دغو علماو یا دغو خلکو به راوړلې او خپل کارونه، خپل بترومونه، لټریمونه به ورباندې جوړولو. نو دې خبرې سره چې کومه دی د چمکني یوت یا چمکني ډېر علما د دې په فیور کې چې دا فیسټیول وشي او ښه کامیاب وشي. یقینا دا یو سازش دی. نو موږ ریکویسټ ورته کوو چې یاره داسې سټیټمنټ یا داسې شي نه ډډه کول پکار دی چې هغه کې د نوجوانانو او دغو خلکو سره سبا مطلب کلیشز رسي یا کینه او بغض پیدا کېږي. نو داسې خبرو نه ډډه کول پکار دی. په دې چې دا شی د چمکني په نفع کې تمامېږي، د چمکني په ګټې کې تمامېږي چې موږ یو که داسې انده موږ تقسیمېږو نو دا به غیار د دې پیدا رسېږي، دشمن ته به دې پیدا رسېږي. نو موږ اعلی چارواکو نه مطلب سپیشل چمکنونه د اپیل دی مشرانو نه، علماو نه چې برپور دغه دپاره د کمپین وچلوي او دا پروګرام د کامیاب کې په هر حال کې دغه پروګرام کامیابول دي او دې کې د قوم یو کول هم دی او دنیا د یو پازیټیو میسج ورکول دي چې دا موږ په دې وخت کې چې کوم دی دنیا سره په یو سب کې نړۍ سره په یو سب کې مزل کول غواړو، په یو سب کې ورسره څو. نو چې کله ته ځان نورو قومونو سره سیالي کول غواړې، نه هغه دپاره به داسې اکټیویټیز کول ضروري دي. نو موږ ټول چمکني یو انشاءالله. وایي چمکني که د مشرق که د مغرب د خندا او د ژړا آواز یو دی، موږ یو انشاءالله. دا پروګرام به کېږي، په هر حال به کېږي او ښه کامیابي کوو انشاءالله. او بیا زه دا ریکویسټ ورته کوم چې هغو خلکو ته چې کوم د دغه پروګرام او مطلب ناکامول غواړي، دا د چمکني دښمنان دي او د دې دا د چمکني سره مخلص خلک نه دي او